بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو دینی مسائل او دغه حل سره موږ ځل بیا موجود یو. حضرت علامه مولانا مفتی محمد طاهر سلمه الله تعالی ستاسو سوالات جوابات در کول پر موجود دي. مفتی صاحب دا سید شاه صاحب د پنځپیر د برچمنا هغه یو تاسو کې چې یو کس اخلي قرباني د پاره هغه پي کوي، نو آیا دا پي استعمالول د دې جایز دي او کنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د قربانۍ څاروی سره د مخکې اغستل په کور کې لږ ساتل او هغه مانوس کول او بیا د هغې قرباني کول دا افضل هم دي او د زیات ثواب دپاره دا باعث هم دي. د دې نه باوجود که چا د قربانۍ په نیت باندې یو څاروی واغسته، که هغه بیزه ده که غوا ده او هغه فای کوي، نو د هغه څاروي نه هېڅ قسم نفع اخیستل جایز نه دي. خوا د هغه څاروي وړی ده هغه هم ځان له استعمالول جایز نه دي. په هغه څاروي باندې سورلي کول دا هم جایز نه دي. دغه شان د هغه څاروی که چېرته فی کوي نو هغه فی استعمال هغه هم جایز نه دی. که چېرته کې په تیونو نه فی راځي معنا راکوزیږي نو ښه به دی که چېرته کې یخ اوبو سره چڼکاو شي نو ښه وی چې په بره شي، او که نه چېرته ډېره مخکې اغوستي یو خو دی چې یو ورځ نیمه پاتې او راوستي، یو دی چې نه ډېرې ورځې مخکې راوستې را، لکه څنګه چې دا ملګري وایي له مخکې نه له اختر ته خو کافي ورځې دي. نو اوس د دغې څاروي فی که چېرته کې لا علمۍ د وجې نه ولشلی شو نو صدقه کولې بیا هغه څه دي واجب دي، او که چېرته کې ځان دپاره استعمال کړل نو د هغې صدقه د هغه قیمت صدقه په دی باندې واجب ده. باقي که چېرته دغه فی غوا تنګوي څاروی تنګوي نو لشي دي ترې نه، او د لشلو په صورت کې دا ټول به صدقه کوي، ځان دپاره استعمالول د دې جایز نه دي. جزاک الله خیر. اضافه موږ ستاسو ذهن کې سوال وي تاسو موږ ته په وټساپ نمبر چې کوم سکرین باندې چلیږي تاسو رالیږلی شئ، مفتي صاحب به هغې جواب تاسو درکوي. انشاءالله سبا بل پروګرام سره تاسو سره حاضر کېږو. تر هغې پورې اجازه غواړو. د الله په امان.